افسانه واورئ د رڼا په مخ د تیارو برید. لیک د محترمه سونیا خان شفا او آواز دی د سلیم دورانی. د شپې تیاره راخوره وه، خو د ښار په روغتون کې د زیږنتون په بیړنۍ خونه کې اوس لا هم د ژوند او مرګ جګړه روانه وه. ډاکټره ملالۍ چې په خپله سیمه کې د لومړۍ مېرمنې په توګه د جراحي په څانګه کې د تخصیص وروستۍ سندرې غږولې، په ډېر اخلاص د یو غریبې مور د ژوند بچ کولو په هڅه کې وه. هغې د خپله ستړیا هیڅ ارزښت نه درلودی. د هغې په سترګو کې یوازې یو خوب و، د خپلې محرومې سیمې د بېوسه خلکو خدمت. ملالۍ به تل ویلې زما د پلار ارمان و چې زه د سیمې د میندو او خویندو درد او دوا وکړم. زه نسم کولی چې هغوی په تکلیفونو کې یوازې پرېږدم، خو مګر په هغه ټولنه کې داسې سترګې هم وي چې د یوې پښتنې نجلۍ د پرمختګ او د کام خدمت ورته د زغم وړ نه و. د جهالت، تعصب او د هوس په تیاره غارونو کې ناست د وخت استازي په دې نه پوهېدل چې رڼا څنګه مړه کړي. بله ورځ چې کله ملالۍ د خپل نایټ ډیوټي څخه فارغه سوه او د روغتون له کوره په داسې حال کې بهر راووته چې په سینه کې د یو نوي زیږېدلي ماشوم د ژوند د ژغورلو خوښي وه، ناڅاپه د روغتون په دهلیز یو سیوری راڅرګند سو. دې ته د غږ کولو موقع هم ورنه کړه. یو بېرمه ظالم لاس مخکې سو او د غچ او جهالت په اور کښې لړلي تیزاب یې د ملالۍ په سپېڅلي مخ او وجود واړول. یوه سړه او بوږنیونکې چیغه د روغتون په فضا کې خپره سوه. د تیزابو په هر یو څاڅکي کې د ملالۍ د پلار ارمانونه، د هغې د کلونو محنت او د سیمې د خویندو هیلې د لګېدلي اور غوندې ویلې کېدې. د هغې نازک بدن چې زیات تر د دې وحشت خوراک سوی و، د درد له امله لکه د نیم بسمیل مرغۍ په مځکه رپېده. د روغتون په انګن کې غوغا جوړه سوه. ملګرو ډاکټرانو او نرسانو چې کله دا حالت ولیدی نو د ټولو په سترګو کې اوښکې وچې سوې. هغه ډاکټره چې پرون یې د نورو ټپونه ګنډل، نن په خپله د یو داسې ټپ شکار سوه چې د ټولنې په مخ د بدنامۍ داغ و. د ملالۍ حالت د سکندونو په تېرولو سره خرابېدی، ځکه چې په هغه سیمه کې د داسې سختو د درملنې وسایل نه وو. د کام د دې خدمتګارې د ژغورلو لپاره سمدستي پرېکړه وسوه چې هغه د هوایي امبولانس له لارې د هېواد تر ټولو لوی روغتون ته ولېږل سوه. کله چې د هوایي امبولانس الوتکه له ځمکې څخه پورته کېده نو داسې ښکاره کېده لکه د دې ښار شعور، انسانیت او غیرت چې له ځان سره جنازه وړي. نن ملالۍ د مرګ او ژوند په بستر پرته ده. د هغې مخ شاید بیا هېڅکله هم د پخوا په څېر ونه ځلیږي، خو هغې په خپلو سرو وینو دا ثابته کړه چې د جهالت کاروان له رڼا او پوهې څخه په ویره کې دی. د کام خدمت کول دلته د سرو ګلونو په لاره تلل نه، بلکې د اور په لمبو کې تېرېدل دي. خو ویشي صفته انسانان په دې نه پوهېږي چې د ملالۍ غوندې د رڼا د هڅو کوونکي که په تیزابو وسوځل سي هم
د هغې د فکر عطر په ټوله ټولنه کې خورېږي او په زرګونو نورې ملالې د مبارزې میراث ته راوباسي.